د الله د نوم فضایل د الله جل شانه صفتي نومونه دي. یو کم سل صفتي نومونه دي. د هغې فضایل ځان له احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې کوم بنده د الله جل شانه دغه صفتي نومونه یاد کړي، الله ورله جنت دا چې دی هغه واجب کوي. خو د دغه صفتي نومونو کې یو د الله جل شانه خپل نوم دی چې هغه ذاتي نوم دی چې لفظ الله دی. الله تعالی الله دا د الله جل شانه ذاتي نوم دی. د هغې فضایل درته ذکر کوم چې د دې څه برکت دي. د صرف د الله تعالی د نوم د لفظ الله چې کم بنده الله الله دا وي د دې څه میلاویږي. نو کم بنده چې د لفظ الله ذکر او تذکره ډیره کوي، الله تعالی به د وبایي مرضونو نه د لا علاج مرضونو به الله تعالی محفوظ ساتي. یعنی مختلف بیمارۍ دي، لا علاج د چا شوګر او دغه رنګې بلډ پریشر دی یا شوګر دی او د چا مختلف بیمارۍ دي یا وبایي بیمارۍ دي. نو کم مؤمن بنده چې د لفظ الله ورد ډیر زیات کوي، نو الله به د لا علاج مرضونو نه د هغو بیمارونه به کینسر دی د لا علاج بیمارونه به الله محفوظ ساتي. نو خوږو اورېدونکو کتونکو د الله جل شانه د نوم اسم فضایل دي، برکات دي. نو د دې تذکره چې د هغه ډیره کوي، هر ټایم کې بس د الله ذکر کوي او که نه نو دغه د الله د نوم د لفظ الله 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 د دې تذکره کوي، نو الله به هم د وبایي مرضونو چې دی هغه ساتي. او کوم مؤمن بنده چې روزانه 1000 فیری روزانه 1000 پیری لفظ الله د دې تذکره کوي، نو الله تعالی به د زړه نه شکوک او شبهات چې دی لرې کړي. په مختلفو شکوک او شبهاتو کې بنده چې دی اخته وي یا زړه ته وسوسې راځي او شکونه راځي، نو چې کوم مؤمن بنده د لفظ الله روزانه هر ورځ 1000 پیری د دې ورد کوي، نو الله تعالی به د شکوک او شبهاتو نه وساتي، د وسوسو نه به چې دي او د پوخ او د کلک یقین والا چې دی به جوړ شي. یعنی پوخ یقین به د الله په ذات باندې پیدا شي او شکوک او شبهاتو نه به الله تعالی محفوظ وساتي. نو خوږو اورېدونکو کتونکو په خپل هم په دې باندې عمل کوئ، په خپل هم دا په عمل کې راولئ او د نورو کتونکو سره هم دا شیر کوئ چې د ډیر بیماران دي، نو که دا تاسو شیر کړه او دغه ورونه چې دي هغه په دې باندې عمل وکړي، نو دا به د هغوی دپاره هم د صحت سبب وګرځېږي او دنیا و آخرت کې به الله تعالی د خیر سبب وګرځي او زموږ او ستاسو دپاره به الله تعالی صدقه جاریه وګرځي. نو دا اوس ورونو چې دی ډېر زیات دا ویډیو شیر کړئ چې د نورو هم چې دی هغه په فایده باندې راشي.